अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ننني لیکچر سره زم انجینر حمدان سعید نن موږ یو نوې چپټر سٹارټ کوو، چپټر نمبر 10 د فرست ایئر چې هغه دی thermodynamics, heat and thermodynamics. راځو خپل ټاپک نننی ټاپک شروع کوو. باندې چې دی زموږ کوم ټاپک دی موږ به هیټ سره ریلیټډ هیټ ټمپریچر مطلب دا تھرموډاینامکس چې دی هغه به موږ سټډي کوو. نو په هغې کې چې دی موږ ته به د هیټ ټمپریچر دې څیزونو چې موږ ته پته ولګي هله به موږ مخکې ځو. ښه لومبنی چې دی نو لومبنی زموږ ټاپک دی تھرمل ایکولیبریم. نو تھرمل ایکولیبریم څه ته ویل کېږي؟ ایکولیبریم چې دی نو موږ ویلیو په دغه فرست ایئر کې ویلیو چې ایکولیبریم څه ته ویل کېږي؟ هغه کنډیشن وي چې په هغې باندې سم آف آل فورسز چې دی په یو باډي باندې ایکټ کوي نو هغه د زیرو برابر یا سم آف آل ټارک هغه چې دی هغه موږ سره د زیرو برابر وي. نو اوس موږ سره تھرمل ایکولیبریم دی. د تھرمل ایکولیبریم مطلب دا دی چې ترم ویل کېږي، تھرمل چې دی هغه هیټ ته ویل کېږي. ٹھیک شو؟ نو چې هیټ کې ایکولیبریم کنډیشن ناشي مطلب دا دی چې هیټ موږ سره ट्रांसफर کیږي نه، بلکې مطلب دا دی چې هیټ موږ سره بالکل کانسټنټ شي نو دې ته تھرمل ایکولیبریم ویل کېږي. ښه موږ سره چې دی نو ایکولیبریم کې چې دی نو ایکولیبریم کې به موږ سره سیم ټمپریچر وي. ټیک شو؟ اوس موږ سره یو باډي یو د اوسپنې ټوکړه موږ واخلو، موږ د یو طرف نه ګرم کو د بل طرف نه چې دی نو هغه چې دی مطلب دا اوس موږ یو طرف چې دی د اوسپنې په اور کې کېښودی دی نو اور چې اور بس کوي هغه اوسپنه برورو ګرموي او هغه هیټ په چې دی هیټ په ټول هغې اوسپنې ته ټرانسفر کېږي. هغه موږ سره چې کوم د اوسپنې ټوکړه ده نو هغه ټوله چې دی ټولې ته به هغه هیټ چې دی هغه ټرانسفر کېږي تر هغه وخته پورې چې د ټولې اوسپنې دا ټمپریچر برابر دی نو تر هغې پورې به دا هیټ چې دی دا موږ سره ټرانسفر کېږي. ټیک شو؟ ما دا یو اگزامپل ورکړی دی. ما سره یو کنټینر دی، په هغې کې چې دی ما سره څه دي یخې اوبه دي. د یخو اوبو ټمپریچر ته موږ T2 وایو او موږ سره چې دی یو ګرمه اوسپنه ده. نو هغه ما څه چلو کړه، هغه ما په دې کنټینر کې یا بیکر کې چې ما دا ګرمه اوسپنه واچوله نو دا ګرمه اوسپنه چې دی دا ورو ورو یخېږي. ټیک شو؟ چې کله هم ما سره لومبنی چې سټارټ کې موږ وګورو موږ سره د دې اوسپنې ټمپریچر سیوا دی نو T1 چې دی به موږ سره ګریټر شي د T2 نه. ښه بیا چې دی موږ سره چې دی که موږ وګورو نو ورو ورو چې دی ورو ورو دا اوبه چې دی اوبه یخې دي که نه، دا اوبه به ورو ورو دغه کېږي ګرمېږي. ټیک شو؟ داسې ټایم به راشي چې د دې اوسپنې او د دې اوبو دا ټمپریچر به یو شي نو دغې ته څه ویلی کېږي؟ دې کنډیشن ته ایکولیبریم کنډیشن ویلی کېږي. ایکولیبریم کنډیشن کې موږ سره T1 ټمپریچر د T2 برابر راشي. ټیک شو؟ نو موږ سره چې کله هیټ ایکسچینج نه کېږي نو هغې ته موږ تھرمل ایکولیبریم ویلی کېږو ویلی شو. اوس موږ سره د دې ډیفینیشن څه شی دی؟ ډیفینیشن دا دی چې موږ سره دوه باډیز دي هغه په تھرمل ایکولیبریم کې به کله وي چې هغې کې هیټ ایکسچینج چې دی نه کېږي نو دې ته تھرمل ایکولیبریم ویلی کېږي. ټیک شو؟ تر دې پورې امید دی چې تاسو ته چې دی تاسو ته به د ایکولیبریم پته لګېدلي، تھرمل ایکولیبریم پته به تاسو ته لګېدلي. ټیک شو؟ ښه اوس موږ سره د هیټ اینډ ورک. ښه هیټ چې دی نو هیټ باره کې چې موږ خبره وکړو نو هیټ موږ سره څه شی دی؟ هیټ چې دی نو هیټ موږ سره اصل کې انرژي ټرانسفر کېږي د هاټ باډي نه کولډ باډي ته. چې څنګه موږ بره دغه خبره وکړه موږ سره په یخو اوبو کې موږ ګرمه اوسپنه کېښوده نو هغه موږ سره چې دی هغه هیټ چې دی د هاټ باډي نه کولډ باډي ته چې دی ټرانسفر شو نو هیټ چې دی بای ډیفینیشن چې دی نو هیټ موږ سره ټرانسفر آف انرژي کېږي. اوس موږ ته پته ده چې ورک څه ته ویلی کېږي. نو ورک موږ ته پته ده چې هغه موږ سره کراس پراډکټ وي ډاټ پراډکټ وي د فورس او د ډسټنس. خو اوس دلته چې دی موږ یو سلینډر اغوستی دی، سلینډر د پاسه چې دی نو یو پسټن پروت دی. ټیک شو؟ پسټن پروت دی نو موږ سره چې دی پریشر دی وخت کې کانسټنټ دی، د پسټن پریشر چې دی موږ سره کانسټنټ دی او په موږ سره په دې بیکر کې چې دی څه شی دی؟ یو ګیس دی.
د ګیس چې دی یو خاص والیوم دی V1 ټیک شو. ها مونږ ورک ډن ویلی دی چې هغه مونږ سره برابر وي د فورس انټو ډسټنس برابر وي. خو کومه خیال کو نو مونږ سره چې دی مونږ ویلی دی چې پریشر چې دنه پریشر مونږ ویلی دی چې پریشر سره برابر وي د فورس پر یونټ ایریا برابر وي. نو فورس پر یونټ ایریا څنګه برابر وي هغه چې دا اوس مونږه دا ما ډایرکټلی لیکلی چې W = P × ډیلټا وی. پی ما سره څه شی دی ما سره پریشر وي او ډیلټا وی چې دا ما سره چینج ان والیوم وي. چې کله مونږ سره والیوم چینج کیږي نو مونږ سره چې دی مونږ سره به ورک ډن کیږي. خو که چېرې والیوم مونږ سره نټ چینج کیږي نو ورک ډن به مونږ سره 0 وي ځکه چې W = P × ډیلټا وی. ها اوس مونږ ویلی دی چې ټمپریچر چې دی ټمپریچر ډایرکټلی پروپورشنلی ایوریج کاینیټیک انرژي ته. کاینیټیک انرژي چې ده نو هغه مونږ ته پته ده چې مونږ سره یو باډي په موشن کې وي نو هغې کاینیټیک انرژي چې دی هغه به ایگزسټ کیږي ټیک شو. اوس چې دی نو چې مونږ ټمپریچر سیوا کوو د یو سیس ټمپریچر سیوا کوو نو اوس مونږ سره په یو سلینډر کې چې دی یو سلینډر کې مونږ سره ګیس پروت دی ټیک شو. نو د ګیس چې دی د ګیس مالیکول به وي ټیک شو. چې کله مونږ د ګیس ټمپریچر سیوا کوو نو دا مالیکول چې دی دا به ډیر تیزی سره مومنټ کوي ټیک شو. نو دا چې دی کاینیټیک انرژي چې دغه موږ سره ډایرکټلی پروپورشنل شوه ټمپریچر ته. چې ټمپریچر مونږ سیوا کوو نو مونږ سره چې دی کاینیټیک انرژي چې دی هغه به هم سیوا کیږي. ها اوس ما څه چلو کو چې ټمپریچر مې سیوا کما ما سره چې کوم دا بهرنی سلینډر دی د دې ما دې ته ما لاندې نه هیټ ورکو. چې کله ما هیټ سپلای کړو هغې د وجې څه چلو شو د هغې د وجې چې دی نو موږ سره هغه V1 والیوم چینج شو هغه ما سره V2 ته کنورټ شو ټیک شو. والیوم چې دی سیوا شو ما سره خو پریشر چې دی هغه سي کانسټنټ دی. نو کاینیټیک انرژي چې دی نو کاینیټیک انرژي چې دی هغه به موږ سره ډایرکټلی پروپورشنل وي د سیس هغه ټمپریچر ته هم چې دی نو کانسټنټ ټمپریچر ته هم ډایرکټلی پروپورشنل وي ټیک شو او والیوم ته هم چې دی نو هغه به ډایرکټلی پروپورشنل وي. ها اوس مونږ ویلی دی چې فورس مونږ سره برابر وي د W = Fs برابر وي. اوس برنی چې مونږ سره کوم دا سلینډر دی دا یو ټیک شو دا یو سلینډر دی نو دې سلینډر کې چې دی مونږ سره والیوم چې دی هغه V1 دی. چې کله ما دې له لاندې نه هیټ ورکړه کیو هیټ مې ورکړو نو د دې والیوم چینج شو او دی چې دی د مونږ سره دا پسټن چې دی نو د څه ډسټنس کور کو ډسټنس چې دی نو ته څه ویلی شو مونږه ډیلټا وای ورته مونږ ویلی شو ټیک شو. نو ما سره چې بره F.S نو ما د F مې په خپل ځای پرېښود او S په ځای ما ډیلټا وای پوټ کوم. اوس مونږ سره پریشر مونږ ویلی دی چې پریشر مونږ سره برابر وي د فورس پر یونټ ایریا برابر وي. نو چې کله زه د فورس ویلیو راوباسم نو ما سره چې دی د پریشر نه زه راوباسم نو F په ما سره برابر راشي د P × A برابر به راشي. نو اکویشن 1 کې به زه د F په ځای PA او ډیلټا وای به ما سره راشي ټیک شو. اوس A چې دی نو A ما سره ایریا ده او ډیلټا وای چې دی نو دا ما سره ډسټنس ده. نو ایریا انټو ډسټنس چې دی دا د څه برابر وي دا د والیوم برابر وي ټیک شو. نو A × ډیلټا وای په ځای به زه ډیلټا وی پوټ کما ټیک شو. ما دلته دا پوټ کړی دی A × ډیلټا وای چې دی دا ما سره د والیوم چینج ان والیوم برابر وي ټیک شو. نو ما دا پوټ کو نو W = ورک ډن ما سره برابر رالی د P × ډیلټا وی برابر رالی ټیک شو. نو مونږ سره چې دی مونږ چې هیټ مونږ سپلای کړو مونږ سره چې دی هغه هیټ مونږ له څه چلو که ورک ډن یې مونږ له وکړو. که چېرې دا والیوم زه چینج نه کړم نو ما سره به چې دی ورک ډن چې دی هغه د 0 برابر وي. چې زه ډیلټا وی 0 پټ کړم نو مطلب دا دی چې ما سره به ورک ډن د 0 برابر راشي. ها اوس مونږ سره پریشر چې دی بالکل کانسټنټ دی ٹھیک شو. ورک ډن چې دی مونږ سره برابر دی د P × ډیلټا وی برابر دی. خو مونږ سره والیوم چینج کیږي نو ځکه چې دی مونږ سره ورک ډن کیږي
ټیک شو. اوس دا موږ یو ګراف اغستی دی په دې کې چې دی موږ سره والیوم چې دی نو اول V1 دی ټیک شو ما ظاهر کړی دی او بیا چې دی بیا چې ما کله والیوم چینج کړ هیټ می سپلای ک سلندر ته نو ما سره والیوم چې دی هغه چینج شو او پریشر چې دی هغه کانسټنټ دی نو ما چې دا کرښې راښکلي دي ټیک شو د دې مطلب دا دی چې دا ما سره والیوم کې چینج راغلی دی ټیک شو نو ما سره چې دا کمی کرښې دي دا ما سره ورک ډن ډینوټ کوي چې مطلب دا دی والیوم چینج شو نو ما سره ورک ډن چې دی هغه وشو. اوس ورک ډن چې دی نو موږ سره دوه قسمه کیدی شي یو ورک ډن چې دی نو سیسټم خپله ورک ډن کولی شي ټیک شو یا ته په سیسټم باندې ورک ډن کولی شي. اوس ورک ډن آن سیسټم چې موږ په یو سیسټم باندې ورک ډن وکړو نو هغه به موږ سره نیګیټیو ورک ډن وي او چې موږ کله ورک ډن سیسټم موږ له ورک ډن وکړي نو هغه موږ پازیټیو ورک ډن اخلو ټیک شو. دا ټول ډیپینډ کوي په هیټ سپلای باندې ټیک شو چې موږ چې دی موږ که یو سیسټم ته هیټ سپلای کوو چې موږ اوس په دې تیر ټاپک کې خبره وکړه چې موږ هیټ سپلای کړو نو موږ سره ورک ډن چې دی پازیټیو دی دلته ما چې کوم ورک ډن راوصلې دا ما سره پازیټیو دی. اوس هیټ چې موږ د یو سیسټم نه هیټ اخلو نو هغه هلته به ورک ډن چې دی موږ سره نیګیټیو راځي ټیک شو. ښه تر دې پورې خو به تاسو پوه شوي چې موږ سره چې دی ورک ډن چې دی نو ورک ډن چې موږ یو سیسټم ته هیټ سپلای کوو نو د هغې چې والیوم چینج کېږي نو موږ سره به ورک ډن کېږي. اوس اکیولنس آف هیټ اینڈ ورک ښه موږ چې دی نو اکیولنس په معلومو د هیټ او د ورک ډن مینس کې ټیک شو. اوس مونږ ویلی دي چې وړومبنی چې دی نو د فرست ایئر چې کوم مونږ سره د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک دی هغې مطابق مونږ چلیږو نو نور چې دی نه نور که مونږ وګورو د پنجاب بورډ یا د فیډرل بورډ کتابونه وګورو نو په هغې کې هر ټاپک چې دی هغه په یو سیکوینس کې ډسکس کړی دی. زموږ د KPK بکس کې چې دی لږ دا ټاپکس یې ګډوډ ډسکس کړي دي نو موږ سره چې دی وی چې موږ کله دا اکیولنس ډسکس کوو د هیټ او د ورک مینس کې نو هغې نه مخکې چې دی موږ ته چې د کیلوریک تیوري پته وي یا کیلوري تیوري ورته هم ویلی شي. کیلوري تیوري چې دی نو موږ سره په دې تیوري کې دا ویلي چې موږ سره دا هیټ نه دی دا موږ سره یو ویټ لیس فلوئډ دی ټیک شو. مطلب دا دی موږ سره یو فلوئډ دی او د هغې څه وزن نشته د هیټ ډیفینیشن دی دا داسې کړی ټیک شو او هغه ویټ لیس ته چې دی نو ویټ لیس فلوئډ ته موږ کیلوري یا کیلوریک ورته هم ویلی شو ټیک شو. اوس چې موږ سره کله هارډ باډي نو هغې کې به دا موږ سره دا کیلوري یا هغه به سیوا کیلوریک وي او چې موږ سره کولډ باډي وي نو هغه به موږ سره لیس کیلوریک وي ټیک شو. دا موږ سره کیلوریک تیوري ده. اوس یو تیوري راځي نو چې هغه تیوري کله راځي نو په هغې کې چې دی هغې کې څه خامیانې بیا راشي څه ټایم بعد نو بل ساینسدان چې دی هغه تیوري نه خامیانې وباسي نو په دې کیلوریک تیوري کې څه خامیانې وي چې هغه موږ سره کاونټ رامفورډ چې دی خپل ایکسپیریمنټ په ذریعه د دې کیلوریک تیوري نه تیوري کې چې کوم هغه ډرابیکس و هغه یې راوباسلي وو. کاونټ رامفورډ چې دی هغه په خپل ایکسپیریمنټ کې څه چل کړی هغه کینون بورینګ باره کې خبره کړې وه. هغه چې دی دا په 1798 کې د ایکسپیریمنټ کړی دی چې دی یو ملیټري انجینیر و. ملیټري انجینیر څه چل به دی کو دی به د ټینکونه جوړول نو ټینکونه چې څه به جوړول نو د ټینکونه یا توپه ورته ووایه نو د توپې دا شپېلی چې دی نه دی کې چې دا سورې به یې کو نو د هغې دپاره دی ډریلینګ کو چې کله دی ډریلینګ کو نو ما چې دی دا دی لیکلی دی ما د توپې دا بالکل هغه راغستی دی دا شپېلی چې دی بالکل دا شپېلی مې راغستی ده ټیک شو. په دې کې چې کله بورینګ کو ډریلینګ یې پکې کو سورې پکې کو نو هغه وخت چې دی نو چې کله هم مونږ په یو اوسپنه کې یا په یو لرګي کې سورې کوو د ډریل مشین په ذریعه نو څه چل کېږي مونږ سره چې دی په هغې دغه کې لرګي کې یا په اوسپنه کې سورې هم کېږي او د هغې نه چې دی هغه بور غوندې هم غورځېږي
د اوسپنې نه مغه بور غورځېږي او دغه نه د لرګي نه. ټیک شو. نو د چې کله په دې کینن کې چې دی نو دغه کو بورینګ کو سورې پکې کو نو هغه وخت چې دی نو هغه وخت دی کې سورې کېده او د دې نه چې دی نو داسې هغه بور لاندې غورځېده دغه د آیرن هغه چې کوم بور و هغه هغې لاندې غورځېده. ټیک شه. نو چې هغه روټیشن کېده هغه د بور ماشین یا د ډرل ماشین هغه روټیشن کېده نو د هغې د وجې چې دی موږ سره میکینیکل ورک کېده. میکینیکل ورک چې دی نو میکینیکل ورک د وجې چې دی نو फ्रैक्शन प्रोड्यूस کېده. ټیک شو. او फ्रैक्शन د وجې چې دا موږ سره هیټ پروډوس کېده. کومګه چې دا موږ په یو اوسپنه کې یا لرګي کې سورې کوو نو کومګه وګورو موږ هغه سوري ځای له ګوتې وړو یا اوسپنې له ګوتې وړو نو هغه اوسپنه چې ګرمه شي وي. ټیک شو. نو موږ سره چې دا روټیشن چې دا د ډرل ماشین دا روټیشن دا موږ سره میکینیکل ورک دی. ټیک شو. چې دا کله یو سرفیس سره ټچ شي نو هغې د وجې به څه چل کېږي هغې د وجې به موږ سره دا هیټ چې دی هغه به ټرانسفر کېږي. ښه. نو د چې دی دغه ډرل ماشین استعمال کړ چې په کوم باندې په هغه توپه کې سورې کو. بیا د څه چلو که د بل ډرل ماشین یې واغسته چې هم اکه توپه کې سورې کو خو سورې پکې نه کېده. مطلب دا دی هغې د توپې هغه مطلب دا شپېلی چې دی هغې د پاسه کې خو دی خو هغه چې دی هغه څه چل کېده هغې کې سورې نه کېده بس صرف هغه سرفیس چې دی هغه چینج کېده. چې د بیا کله وکتل د هغه توپ وکته هغه د توپې هغه سر یې وکته نو هغه چې دی هغه بیا هم ګرم شوی. ټیک شو. نو مونږ سره چې دی مخکې چې کلوري تیوري کې دا خبره شوې وه چې مطلب دا دی یو سیس چې دی هغه ډېر ګرم وي نو مطلب دا دی په هغې کې سیوا کلوري وي او چې کوم یو سیس یخ وي نو هغې کې کم کیلوریز وي. خو د چې دی نو د په دې خپل ایکسپریمنټ نه دا خبره اخذ کړ چې د دا بور نه دی دا بور یې راواغسته. ټیک شو. چې کوم د اوسپنې دا بور و هغه یې راواغسته. ټیک شو. دا مطلب دا د سمال پیسز چې و د دې وړې وړې ټوکړې چې وي هغه د آیرن والا هغه یې راواغستې او بل څه چل یې وکړه چې دا د توپې دا دغه سر نه دی د شپېلی دا چې کوم میټل نه جوړ نو د هغې یو ټوکړه یې راواغسته غټه ټوکړه یې راواغسته جدا چې د وکتل دا دی ما جوړ کړی دی. ټیک شو. یو طرف ته چې دی یو طرف ته دا دي دا پیسز دي. ټیک شو. لیفټ سایډ ته او رایټ سایډ ته چې دی نو موږ سره یو ټوکړه ده. ټیک شو. پیس آف سیم مټیریل یوزډ ان کینن. ښه. اوس موږ سره چې دا پیسز کومو د آیرن دا پیسز نو دا موږ سره لیس کیلوریک او چې کوم سره دا ریکټینګل فارم کې دا موږ سره مټیریل دی. ټیک شو. دا کینن کې چې استعمالیږي نو دا چې دی دا سیوا کیلوریک و. ټیک شو. دغه کیلوري تیوري مطابق. ټیک شو. خو خبره داسې نه ده. خبره دا ده چې مطلب دا دی چې ډرلینګ چې دی نو ډرلینګ چې د کول دی کاؤنٹ رامفورد چې کله دا ډرلینګ کو نو موږ سره به هغه سیم اماؤنٹ آف هیټ چې دی هغه به پروډیوس کېده د فریکشن د وجې. ٹھیک شو. مطلب دا دی فرست ټایم چې کوم هیټ په پروډیوس کېده به سیکنډ ټایم پروډیوس کېده. مطلب دا دی هغه به چې کوم موږ سره کیلوري تیوري خبره کړې وه نو هغه خبره غلطه ثابته شوه. ٹھیک شو. ښه. اوس موږ سره بیا جاولز راغلی. ټیک شو. جاولز دا خبره وکړه جاولز په 1945 کې دا خبره وکړه چې موږ سره کم دا هیټ پروډیوس کېږي. ټیک شو. موږ سره چې دی کوانټیټي آف هیټ پروډیوس بای سرټن اماؤنٹ آف ورک ډن. ټیک شو. داسې چلو کو چې د هیټ چې دی د اماؤنٹ آف ورک ډن نه چې کوم هیټ پروډیوس شوی نو هغه د میر که هیټ چې دی نو هیټ موږ سره یو انرژي ټایپ دی. ټیک شو. او هغه چې دی موږ سره ټرانسفر کېږي هارډ باډي ټو کولډ باډي. ډیفینیشن د هیټ دا چا ډسکس کړی دا دی جاولز او کاؤنٹ رامفورد چې دی دا ډسکس کړی. دې دواړو بس مقصد سو د دې دواړو مقصد دا و چې یو دا خبره کوله چې موږ سره د هیټ د وجې چې نه ورک ډن کېږي. ټیک شو. او بل دا خبره کړې وه چې موږ سره کم ورک ډن کېږي نو هغه اکیولنټ دی د هیټ. ٹھیک شو. د دې دواړو تیوریانو دا
مقصد نو د دې مینس کې ریلیشن معلوم کو چې موږ سره ورک ډن چې دین هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی ټیک شو هغه د هیټ برابر دی چې موږ سوره هیټ سپلای کوو نو دومره موږ سره ورک ډن اپلای کیږي نو چې زه د کانسټنټ اف پروپورشنالټي ختموم نو ما سره به جے برابر راشي جے به ولګي جے موږ سره میکانیکل ایکویولنٹ اف هیټ برابر وي ټیک شو نو او د جے ویلیو چې هغه مونږه معلومه کړې د ټیک شو د دې ویلیو چې هغه ګیون وی کانسټنټ نو هغه 4.18 جاول پر کیلوري جاول مونږ سره د ورک یونټ ته کیلوري مونږ سره د هیټ یونټ ته نو جے چې هغه به ما سره برابر راشي د W by Q برابر راشي ټیک شو ها اوس چې کلمګه ورک ډن چې دن هغه ډیفاین کوو دا جے چې کلمګه ډیفاین کوو نو جے موږ سره برابر دی د ورک ډن ریشو برابر ده ټیک شو چې ورک ډن موږ سره په جاولز کې وي او هیټ چې موږ سره پروډوس کیږي په کیلوري کې نو دی ریشو ته موږ سره د میکانیکل ایکویولنٹ اف هیټ ویل کیږي ټیک شو یا د دې ډیفینیشن داسیم کې دی چې موږ سره اماونٹ اف ورک ریکوایرډ ټو پروډوس یونټ کوانټیټي اف هیټ مطلب دا د موږ سره دومره اماونٹ اف ورک ډن پکار دی موږ چې هغه موږ سره یونټ کوانټیټي هیټ پروډوس کی نو دا موږ سره چې دا موږ سره ایکویولنٹ اف هیټ اینڈ ورک ډن موږ سره ٹھیک شو امید ده چې تاسو په دې ټاپک پوه شئ او بعد دې ټاپک خلاصه ده چې موږ سره چې د هیټ برابر وي د میکانیکل ورک ډن برابر وي ټیک شو یا چې موږ سره ورک ډن چې دی هغه موږ سره د هیټ برابر وي د دې ایکویولنٹ چې هغه موږ سره هغه موږ معلوم کړی دی W = J × Q ٹھیک شو دا میتھمیټیکل فارم دی نو دا چې موږ سره نن ټاپک کو دې ټاپک سره ریلیټډ کس تاسو څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو کولای شئ معنا ٹھیک شو او دا چې دا زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې چې دا خپل ملګرو سره